رسول الله او فرمایل زما صحابه په اعمالو متلی زما صحابه په اعمالو متلا زما صحابي په منځ متلا تا ته عظمت ملاو دے د وجه د منځ نه ملاو دے زما صحابي ته چې عظمت ملاو دے مقام ملاو دے زما د وجود د وجه نه ملاو دے منځ نو ابو بکر صدیق روزه نو ابو بکر صدیق حج نو ابو بکر بلام صدیق ته صداقت د منځ د وجه نه ده ملاو عمر ته فاروق اعظم لقب د منځ د وجه نه ده ملاو عثمان ته ذوالنورین لقب د منځ د وجه نه ده ملاو علي ته حیدر الشجاع لقب د منځ د وجه نه ده ملاو صدیق ته صداقت ملاو ده د صحبت مصطفی د وجه ده عمر ته فاروق اعظم لقب ملاو ده د وجه د صحبت مصطفی نه ده علي ته حیدر الشجاع لقب ملاو ده د وجه د محمد مصطفی نه ده د صحبت مصطفی نه ده عثمان ته ذوالنورین لقب ملاو ده د وجه د محمد مصطفی نه ده د صحبت مصطفی نه ده ابن مسعود ته فقاهت ملاو ده د صحبت مصطفی نه ده عمار ته استقامت ملاو ده د وجه د محمد مصطفی نه ده زما صحابه په منځ متلا د وجه د مصطفی وای زما صحابي په حج متلا زکه حج ته عظمت ملاو ده د وجه د حج نه ده منځ کوونکي ته عظمت ملاو ده د وجه د منځ نه ده صدقه کوونکي ته عظمت ملاو ده د وجه د صدقې نه ده زما صحابي ته عظمت ملاو ده د منځ د وجه نه ده په منځ متلا صدقې د وجه نه ده په صدقې متلا د منځ د وجه نه ده په منځ متلا زما صحابي ته چې عظمت ملاو ده زما د وجود د وجه نه ملاو ده وسعم تواچوا صحابي رسول باندې اعتراض نشي کېده وجه دا ده څوک چې اعتراض کوي یا به د عمل په وجه کوي یا به د عقیدې د وجې کوي ته ووایه هغه څنګه ارے چې دا صحابه منل دي د عقیدې په بنیاد اعتراض نشته چې عقیدې غلطه وي هغه صحابي نه دی کله چې تا صحابي ومانه د عقیدې په وجه اعتراض نشته که ته عقیده غلطه ده هغه صحابي نشي کېدی وجه دا ده که په عقیده کې خلل راشي هغه صحابي نشي کېدی عمل د وجه په صحابي اعتراض نشي کېدی وجه دا ده موږ د عمل د وجه صحابي منلی نه موږ د عمل د وجه صحابي منلی نه دی نو بهرحال عزیزانو ما ذکر دا کوم موږ صحابه منل دي د صحبت نبوت د وجه منل دي صحابي موږ منل دي د صحبت نبوت د وجه منل دي او زه به دې یو مثال ورکوم صحابي د صحبت نبوت د وجه پلقېږي مثال والی اسمان کې ستوري دي اسمان کې سپوږمۍ هم ده ستوري پلقېږي وجه سپوږمۍ ده ستوری رڼا عالي د سپوږمۍ نه عالي سپوږمۍ او ستوری جدا کا ستورو کې پلقان نشته ستوری چې پلق وای دا د وجې د سپوږمۍ نه وای صحابي چې پلقېږي صحابي د صحبت نبوت د وجې پلقېږي که د نبوت رڼا لرې کې د صحابیت رڼا ختمیږي زما نبي مثال ورکړی اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه په شان ته د ستوري دي نبي ابطابي هدایت دی صحابي نجوم هدایت دی اهل سنت عقیده ده نبي معصوم دی د ګناه نه د صغیره نه د کبیره نه قبل النبوت وبعد النبوت معصوم مطلب دا دی مطلب نه دی نبي په خپله ګناه نه کوي نبي ځان د ګناه نه ساتي نه بلکې د دې مطلب دا دی نبي د الله د ګناه نه ساتي وجه دا ده نبي ته نبوت د رب ورکړ دی نبي الله د ګناه نه ساتي که چېرته د نبي نه ګناه کېدی دا اعتراض په نبي نه دی بلکې دا په رب دی ځکه د رب انتخاب په ځمکه نبي دی د نبي نه ګناه نه کېږي د اهل سنت عقیده ده صحابي یوازې معصوم نه دی نبي یوازې معصوم دی صحابي یوازې محفوظ دی صحابي یوازې صدیق دی صحابي یوازې فاروق دی صحابي یوازې حیدر دی صحابي یوازې سخي دی صحابي یوازې فقیه دی صحابي یوازې بهادر دی صحابي یوازې نیډر دی صحابي یوازې سیف الله دی کله چې رات تمام را جمع کې صداقت د صدیق را جمع کې فاروق اعظم د عمر نه راوالي سخاوت د عثمان راوالي حیدر شجاع د علي راوالي فقاهت د ابن مسعود راوالي استقامت د عمار راوالي دا ټول چې را جمع کې د دې ټولو نه دا ټول داسې معصوم دي
څنګه چې نبی یوازې معصوم دی کله چې ټول صحابه را جمع کړي داسې معصوم دي څنګه چې نبی معصوم دی د وجې نه زموږ عقیده ده د صحابه اجماع معصوم ده وجه دا ده سپوږمۍ چې کله خوره شي ټوکړه ټوکړه شي ستورو کې تقسیم شي ستوري چې کله یو ځای شي سپوږمۍ ترې جوړه شي نبوت چې تقسیم شي صحابه چې جوړ شي صحابه چې راجمع شي نبوت چې جوړ شي دې وجې ما وې نبي اقطابي هدایت دی صحابي نجومي هدایت صحابي نجومي هدایت دی اره بابا تا ته په سمجھ کې نه راست په صحابه اعتراض بعضې بېوقوفه داسې برحال عزیزانو د وجې نه زموږ خپل عقیده خپل مذهب خپل عمل ټکو ما په ټولو باندې تفصیلي خبره کړې وه لیکن د وخت په اختصار سره په دې الفاظو باندې خپل تقریر راټولوم خطاب واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین دلی چې ټوکې لیکلي تا ته خطیب سرحد لقب چا درکړ خطیب سرحد لقب دا داسې نه ده میلاو شوی چې زه د خیبر پښتونخوا خطیب یم تاسو د خیبر پښتونخوا پخوانی نوم سرحد راغستی دی د دې مراد دا دی د خطیب سرحد ما په ماشوموالي کې تقریر چې کله کاو زه به غر ته تلم موږ به هغه غر ته سرحد وایو اصل کې ما نو استادان تپوس وکړه تا تقریر چېرته یاد کړی ما ورته ویل سرحد کې وی ته خطیب سرحد اکثر کسانو داسې لفظ ویل باقي ما ته به دې هېڅ فرق نشته زه خطیب سرحد شوم یا نه شوم د دې نه هېڅ فرق نه لوي سمجھ ته راله دې نه هېڅ فرق نه لویږي خطیب سرحد چا ووایي او چا ونه وایي دا هېڅ معمولي خبره نه ده موږ د ډېرو خلکو خبرې وړ دي موږ د ډېرو څه جنګېږو په دې باندې نه زموږ مقام اوچتېږي نه ښکته کېږي سمجھ ته مسله راله دې لیکلي چې ستاسو اشاره په دې الفاظو باندې چاته دا چې تا د نبي ته د ګناه نسبت کړل په صحابي دې ګوته اوچته کړه هر سړی پېژني تپوس ته څه ضرورت کله چې موږ په دغه سړي باندې رد کوو د هغه سیاسي جماعت به رالګي او هغه به په موږ باندې الزام د فرقواریت کوي حالانکه موږ فرقه د سره نه منو د فرقې سره زموږ سخته دشمني ده او موږ د وخت نه د فرقو په خلاف جنګېږو موږ خلک په مذهب او په دین باندې راجمع کوو او فرقو ته نه ورپرېږدو چې کله دې د مذهب نه وایستل لکه دغه وي چې وباسي اصل فرقواریت دین او دا دین به ختم کړي یهودو نه داسې نه ختم شوی د یهودو نه دین داسې نه ختم شوی بابا چې هغوی چرته دا دین په خپل एकदम تبدیل کنا بلکې ازادي ور لکه مثال په تور باندې یو کس او مونږ ویل چې یاره اختلاف مکوئ د چا خور سره برازي قرآن حدیث کې چې څه لغواړي ابور نه باس کې او ولې چې اختلاف اسیم زما سره څوک نه موږ چې چا سره اختلاف کو دا په دې بنیاد کو چې موږ د قرآن حدیث صحیح مفهوم وساتو لکه تیر ورځ کې زما سره عیسائی باس وکړ اسلام آباد نه موبایل باندې اما ته بده کې لیکو ما ته وای و اسلام په حقانیت څه دلیل دی ملزمات د نبی دومره پوری ناس ته زموږ څه دلیل دی چې زموږ خپل دین محفوظ دی دلیل په ملزمات سره ټول نه غټ دی چې زما د نبی د تکیا ناستم صحابي نه دی رکړی او امت ته پیش کړل زما د نبی د خوراک طریقه د سنشت چې هغه زموږ امت محفوظ کړي نه ما زموږ دین پورا محفوظ اوس کته چارته خلکو ته چې اختلاف مکوئ او هر سړی درازي قرآن حدیث کې دی ګوتې وای نو سبا له ودا داسې بدل کې يحرفون الكلمه عن مواضعه یهودو طریقه دا و چې الفاظ د ځینو نه بدل کو معنی بدل کړي دغه شانتي دی هم راځي چې هر زمونږ هر سړی خپل خوښه د لیکچر به ودرېږي اب هم لیکچر سټوپ کوي په بورډ باندې موږ